وای راشه خپل ټچ موبایل دی یوسه نه دی یاري کړم نه ایمان خرابومه سلاحونه نیکې خیلې احترامات ملګرو بلال یم ستا سرور او مارکیټ ته نوې پیتوه راغلې ده چې ځانونه به د ټچ موبایلو نه وساتې دا زه نه ویم دا به درته انشاءالله ښه ښکلی په تور پټکي کې یو ملا صاحب ناست وي چونکې هغه سره به هم ټچ موبایل نی دا ویډیو ترې نه مونږ په ډرون کیمره باندې زما په خیال څه چې چاته کړې ده او د ټچ موبایل متعلق یې نوې فتوا جاري کړې ده نو هغه فتوا تاسو مو اورېدی شئ هغه فتوا د هر چا دپاره ده د هر هغه چا دپاره ده چې د چا سره ټچ موبایل وي نو ملګرو ځانونه وساتئ خپل بچي د ټچ موبایل نه وساتئ ولې چې نوې فتوا میدان ته را حاضره شوه نو راځئ د مولانا صاحب دا بیان در سره لږ واورئ چې ټچ موبایل د چا سره دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی که شیخ الحدیث دی که شیخ القرآن دی که چېرته عالم دی که په منبر ناست دی که په محراب کې ناست دی که په منبر ولاړ دی که په محراب کې ولاړ دی که په مدرسه کې درس او تدریس کوي د مدرسې طالب العلم دی په حج کې د بیت الله نه طواف کوي د حج نه حج کوي د بیت الله طواف کوي هلته عمرو لځي دلته حجونو لځي دلته الله ته کته عمره کېږي چې ټچ موبایل له ورسره مؤمن دی ماشاءالله ملګرو نوې فتوا مارکیټ ته راغله دې مولانا صاحب چې دی چا ویډیو زما خیال دی په ډرون کیمره کړې ده او نور چا سره که چېرته کې شیخ الحدیث وي شیخ القرآن وي خدای که دا د مدرسې طالب دی که دا هر څه دی د ده که شل قسمه ضروریات ولې نه وي نو د سره چې ټچ موبایل دی دا مومن مسلمان نشي کېدی دا د نن سبا د مارکیټ ته نوې فتوا راغلې ده نو کوشش وکړئ چې خپل واړه کم شیخ الحدیث دي کم مفتیان دي کم مولیان دي نن سبا د هر چا سره ټچ موبایل دی نو هغه بالکل چې دی مؤمنان نه دي دا زه نه ویم او نه دا زه د خېټې نه خبره کومه بلکې دا تاسو به دا مولانا صاحب اورېدلي وي چې د سره به هم ټچ موبایل کېدی شي نه وي د نه دا ویډیو پته نه لګي چا په څه شي باندې کړې ده مړه بس نه راغه دی پوه شولې چې فیمس کېږي نه څوک که نه او چا څوک نه پیژني وغواړي چې یاره ما دې دا معاشره وپېژني هغه دې بس داسې نوي کار وکړي پوه شولې لکه څنګه چې دې مولانا صاحب وکړه دا به مو ډېر مشهور شي ولې چې د نوې فتوا مارکیټ ته راوویستلم د ټچ موبایل بیخي پکې گنجایش نشته دی بس الله دې زموږ ایمانونه محفوظ وساتي ځکه چې که شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی که په مکه کې دی که په طواف کې دی خو چې د سره ټچ موبایل دی دا مومن مسلمان نه دی پاتې دا نوې فتوا مارکیټ ته راغله نو خپل ایمانونه بچ کېدو دپاره د دې مولانا صاحب له لاړ شي شاګردي وکړي او دا اخره کې به زه یوه خبره وکړم الله پاک دې وبخي سردار علي حقاني شهید رحمت الله علیه به ویل وایي کوم ملا چې و چې ټچ موبایل حرام دی تاسو وله لږ ټچ موبایل ګوتو کې ورکې ډایرکټ وایي درته چې دی فتوا جاري کړي چې حلال شو